کوم ملګرو زه ام فضل نبی دی وخت مونږ راغلو د سند یو تاریخي ښار چې کوم ټاټا ښار دی هغې ته راغلو د هغې کتو ته او هلته مونږ ولاړو د مکې کې چې کوم دا مقبره ده تاریخي مقبره چې دا تاریخ وایي چې د 2000 کاله چې کوم دی هغه زړه مقبره ده او دې مقبره تاسو ګورئ چې زبردست نقش تاسو ګورئ د خپل د وخت چې کوم د مغلیا دور تاسو ګورئ هغه نقوش پکې هم ښکاري د مقبره دی کې او دې کې چې کوم دا تاریخدان و چې دې کې داسې مشهور د هغې د هغه وخت شاعران ادیبان حکمرانان جرنیلان په دې مقبره کې پراته او دا خبره هم کېږي چې دا مقبره چې کوم ده د 8 کیلومتره باندې فاصله باندې پرته ان ډېره په اوږده باندې اوږده علاقه باندې تاسو ګورئ دې وخت دا ټول ګورئ تاسو دا پرته دا ټوله مقبره ده دې کې د هغې وخت حکمرانان جرنیلان چې کوم مشهور دغه هغه یو تاریخي مقبره ده مونږ دې راغلي په خپلو ملګرو سره دې وخت دا تاسو ګورئ زموږ ملګري چې کوم ډېر وخت ستړي دي او چونکې دوی تاریخ ته څنګه دا مونږ چې کوم مقبره دی وخت ګورو دا سلطان هغه چې کوم دی د هغه دی وخت خپل مشهور ولا دغه جرنیلو او دغه مقبره تاسو ګورئ دا هغه بول سلطان ابراهیم چې وفات 966 هجري چې کوم دی یو تاریخي دغه جرنیلو وخت او دغه مقبره کې چې کوم دی المعروف چې کوم دی الصحاب بابا هم دی کې پروت دی مقبره کې ممکن تاریخي مقبره ده تاسو د وخت ته شي زموږ شاته دا ټول مقبره چې کوم دی د وخت کې د ارچا دی کې د ارګش دی کې خپل لغشتا دی کې د مغل نکوش تراشتا دی کې د افغاني د غشتا کلچر شتا دی کې عرفان ته راغلو یو تاریخي دغه ته ټاټا چې څنګه د دې متعلق ووایه په دې باندې تاسو څه وایي زه باید ټول مخکې تاسو شکریا ادا کوم دا یو تاریخي ځای ده او بلکې اسلامي خبره ده چې د پاکستان اسلام دا یوه کلاوه دا یوه لیاره وه ټاټه دې ځانه محمد بن قاسم د قافلو سره روان شو او دا ټوله ایریا یې فتح کړه او اخرینۍ ایریا چې کومه وه نو هغه دیبل یعنی ملتان چې اوس ملتان نوم ده تر ملتان پورې دې ځانه اسلام خور شو خبره داسې ده چې دا مقبره چې کوم ده د مکې مقبره دا یوه تاریخي مقبره ده او 2.5 زره کاله مخکې دا آباده شوې ده او دې کې اصحابو دي خو بعضې مورخین دا لیکي چې اصحاب نه دي بلکې اولیاء دي ځکه چې بعضې مورخین دا په خپل کتاب کې لیکي چې پاکستان د اصحاب چې کوم دی پاکستان طرف ته قدم نه وایشه اولیاء یې شو د اولیاء چې کوم اولیاء راتلو او دلته وایي هغه اسلام یعنی درس او تدریس ورکول اسلام خدمت بلکې ټټې کې د شاجیان مسجد ده چې وایي ګورې هغې کې یو داسې ډیزاین باندې جوړ ده یو داسې خوبصورتي ده چې هغې کې څومره منارې دي او هغه منارو ته که زه راشئ وایي ګورې نو چې په یوې منارې کې اواز وچات کړي نو په ټولو منارو کې اواز اورېدا شي هغې نه علاوه چې کوم ده نو دلته مسجد ده خو خاص کر چې سیاح راځي او دې ته کتلو ته راځي نو هغې دې ګټې ته راځي بالکل هغې ګټه وجه دا ده چې دا یوه تاریخي مقبره ده او تاریخي ځای ده دې ته هغه ته راځي مونږ وکتل مقبرې مونږ وکتې دلته مونږ چې په هر قبر د خپل لکه څنګه چې تاسو وګورئ دې وخت خو زیات تر چې کوم دی زما په خیال تاریخ چې کوم دی دلته لکه هغه خدمت هغه دغه نشته د تاریخ هغه محفوظ کول لپاره هغه شان دغه نشي اثار قدیم هغه شان کار نه کوي بدقسمتي دا ده چې پاکستان کې اثر قدیمه یوه محکمه ده خو هغه برای نام ده پکار دي چې میله د تاریخي ځایونه هغې میله د آینده نسل لپاره محفوظ وکړي دا وګوره دا کیمرا ډېر چاپېره وګرځوه نو دې کې اوس ډېر ښایسته کاڼه لګېدله ډېر ښایسته خط لګېدلي هغه ځای نگار چې نقش نگار ته وګوره د هغه وخت کې چې نن څو کال څو زره کاله مخکې هماغه شان خښته چې کوم ده د هر ته ما ویلو چې څنګه د مغل دور خپل دغه شوی دی د ایراني خپل دغه شوی دی د ترکش خپل دی ګوره جی ملګرو موږ تاسو مونږ د تاریخ د ټاټې حوالې سره نور تاسو مونږ ډېره خبرې کوو او دې وخت کې مونږ خپل ګروپ سره راغلي د هغې په داد باندې الله حافظ مهرباني